ډیر زیات پښتانه انکران صحافین عام خلک هغه په دې ټکو کې ډیر غټي غلطۍ نه کوي او به ډیر سړی خنخ کاری لکه منګه رخصتۍ ته الوداع ته مخخې ته خیر باد وایو خیر باد په مخه دی ښه اغي وای خیر آباد مثلا فلان سیاست کو خیر باد کہہ دیا په دې باندې وای فلان سیاست کو خیر آباد کہہ دیا خیر آباد د زینم دی او خیر باد رخصتۍ او مخخې ته وای ختم شد وای ختم شد غلط دی ختم شده ټیک دی شد د شدن نوته دی یعنی کېدل ختم شده معنا ختم کړی شوی ختم شده ضایع شده فوت شده دلته بیا وای فوت شده غلط دی متوفی وای متوفی او متوفا په دې سکند لاس په دې فی باندې چې زوري دا اسم مفعول دی او چې زیری په دې فی باندې دا اسم فاعل دی د متوفی معنی دا وفات کون کې وفات ور کون کې وجون کې متوفا معنی دا وفات کړی شوی مثلا یو صحافي بلګي خو په دبدبه کې وایبا متوفی کی عمر 70 سال تھی الکه متوفی خو خدای دی وفات کون کی سوچو که څومره غټه غلطی ده په دې وزن منګه بشمار نور ټکیو استعمالو د عربی سټرکچر د منګ سره خپل سټرکچر په دې کې نشته نو مجبورن دا استعمال لکه مثال د سکند لاس باندې دغه انداز کې دی باندې شدی او به پزیر یا زوري نو ګورئ تاسو ښه لکه متفق متفق فی سکند لاس دی باندې زیر متفق معنی چا چې تاسو اتفاق کړی او متفق چې په کومه خبره باندې اتفاق شوی دی الکه دا متفق علیها روایت دی یعنی د سیم روایت چې پاغي اتفاق شوی دی دغه شان متصرف او متصرف هم دا یو وزن دی متصرف معنی په یو شیز کې تصرف او بدلون کون کی او پای کې کار لرون کی متصرف الکه ز په خپل پیسو کې متصرف یم او متصرف په یو شیز کې تصرف کړی شوی مثال زما پیسې دي الکه دا متصرف دي یعنی په دې کې کار لرلې شوی دی د قشان متکلم کلام کون کې او متکلم کلام کړی شوی نو متکلم هغه خبرې دي چې په کومه باندې تا خبرې کړې دي الکه دا متکلم فيها بحث دی مطلب دا د څه باز دی چې بای کی خبرې کې دی شي یا خبرې پکې کولې کیږي د قشان متوسط او متوسط او نورم بشمار دي احمد ویل غلط دی احمد ټیک دی دی وزن باندې منګ سره په دې سټرکچر باندې منګ سره په درزنونو نمونه دي ایڈجکټیوز دي چې دی وزن نه بغیر منګ نشو چلولې یو خواته نشوتلې طبقه مخا د افعال وزن وي د احمد ګورخه دی حمزه باندې زور څومره ډیر ټکی دي اکبر دغه وزن ګوره اکبر د حمزه نه پس درې ټکی کابری اکبر به وګوره اصغر د حمزه نه پس درې ټکی سواد غین ری اسلم د حمزه نه پس درې ټکی سین لام میم اشرف اکمل اجمل امجد دا ډیر زیات دي انا ور نو ګوره ته احمد خو بدله نو ته انورم به بدل کا انور ته انور وایا ته اسلم ته اسلام کا وایا کنه او امجد ماما ته امجد وایا او د قشان پسې اشرف ماما چې پرې نه دی ما سیوا د اشرف نه اشرف خانه اصغر خانه اکبر خانه پوښي ګوره کنه دا اصل کې د پنجاب والا نقل من کو او غي غلط وای بس منګه هم غلط وای هغه په دې ټکی کې قینج پیدا کړي د احمد په احمد نو منګه موګین دا پنجابیان ډیر روخیر خلک دي بس دیو چې احمد وې دې کې بس کمال یې لکه تیم وای الکه خدا د عربی ټکی دی
او به اغي توایا پنجابي ماما چې احمد وینو به اصغار او اکبر هم را سره بدل کنه ټول بدل کنه پته به ولګي. دغه شان محمود په دی باندې محمود، نو محمود ویل غلط دی، محمود ټیک دی، یعنی دی میم باندې زیر بالکل غلط دی. ګوره داسې موږ سره په دې کې په شمار دي لکه محبوب هغې ته محبوب وي، نو دا یوازې خدا نه دي کنه. لکه معلوم ته وګورم دغه وزن دی، مجهول ته وګوره، مفهوم ته وګوره، مقتول ته وګوره، مشهور ته وګوره، مصروف ته وګوره، مشهود ته وګوره. نو دلته دا ته نشي بدلولی ځکه چې محمود مه بدلوه، بیا دا نورم بدل که، مقتول ته مقتول وایا او معلوم ته معلوم وایا او معروف ته معروف وایا. او زه پسې چې یو هم درنه پاتې نشي مونږ به وایو چې ته ډېر نری هلکه خپل وزن دې جوړ کړو بس منم دی. څنګه د عربۍ وزنونه بدلې نشي بدلولی؟ معلوم، مقتول، مصروف چې هغه نه بدلې نو محبوب او د محمود تا هیڅ اختیار نشته. او لیکم خلک محبوب، دا هم د پنجابیانو په تقلید کې دغه لوبه موږ شروع کړې. رابطه هغوی وایي نو موږ هم رابطه وایو. هلکه دا ټکی د عربۍ دی رابطه. او داسې نور ډېر زیات دي، دا دی زه درته لیکم. ګوره ښه مثلا کلمه دا غلط دی، کلمه کلمه. او بل ټکی دی مکالمه، دلته به مونږ وایو مکالمه، مکالمه غلط دی، مکالمه غلط دی او مکالمه ټیک دی. دلته دا غلط دی او دا ټیک دی. دغه شان راځه ښه په دې وزن باندې موږ څه بې شماره دي. ګوره ښه مثال موږ وایو مخالفت، دا ټیک دی مخالفت، یعنی سیکنډ لاس باندې زور. مخالفت غلط دی. د هغې وجه دا دی چې دې وزن باندې موږ سره د عربۍ ډېر زیات دي او یو نه دی قانون ته نشي بدلولی. مناظره نو مناظره غلط دی او مانو کې ډېر لوی فرق راځي. مناظره معنی دا مصدر دی، یعنی بحث کول، بحث یو بل سره مناظره کول او اپوزیټ خبرې کول. اوس که ته مناظره ویه، مناظره د مناظره معنی دا مناظره کوونکي او خبرې کوونکي ښځه. مناظر اسم فاعل دی د مذکر نه او مناظره اسم فاعل دی مؤنث دی. مخالفت ټیک دی دا مصدر دی، خو که مخالفه شي نو مخالفه داسې شو. ګوره ښه مناظره غلط دی او مناظره ټیک دی. مخالفت ته وګوره دا مخالفون اسم فاعل دی مذکر دی، مخالف دی لکه نو چې مؤنث استعمال لکه مخالفه ده، مخالفه ده، مخالفه. نو ټیک خبر د مخالفه ښه د مخالفتون دی که نه، دا تی منګه په هی باندې بدل کړو نو مخالفه وایو. نو دا مخالف سره دی او دا مخالفه ښځه ده. نو ته دې مصدر دی د دواړو کوم اختلاف دی نو هغې ته موږ مخالفت وایو. ګوره مخالفت بیل شی دی او مخالفت مخالفه بیل. مخالفه څوک چې تاسو اختلاف کوي ښځه مخالفه ښځه ده، او د دې په منځ کې چې کومه مسله ده هغې ته مخالفت وایي، یعنی خپل منځ کې د یو بل الټه کېدل دې ته مخالفت وایي. داسې ډېر نور ټکي دي. اولاد اردو خو بیا څه خبرې نه کې، ډېر تکړه تکړه سټوډنټان به تا ته میلاو شي هغوی به وایي 1:30 هلکه څه ټیم دی سی به وایي 1:30 بجه ده. او بیا به ته میلاو شي څه ټیم دی وایي به هلکه 2:30 بجې دي 2:30. دا د اردو والا دی، دا د هغې ژبه ده. هغې دلته 1:30 نه وایي، هغې دې ته وایي 1:30 بجا ہے، 1:30 بج رہا ہے. 2:30 ته هغې وایي 2:30 بجې.
یا ورته اړای وای. پردۍ ژبه د څه پکې کولی نه شي، هغې داسې وایي 2 بجې یا 2 بجې. د ژبو بیا ته واک نشي لرلی. زه تا ته پښتو کې مثال ویم، لکه د زوی مؤنث منګه راولو، د زوی مؤنث راځي لور کنه. اوس د زوی نه خو ته دا نه جوړوي چې هلکه د زوی دا زوی سړی شو او زوی ښځه شوله، نه، زوی د دې مادې نه ته مؤنث نشي جوړولی. خو اهل زبان دي پښتانه هېڅ پابندي پرې نشته دی. ځینې ځای کې بالکل د قاعدې نه او د اصولو نه خلاف لاړ شي، صفا به تا ته وایي ترورزی یعنی زوی ته زی ووي، او بیا به وایي ترورزی د زوی مؤنث یې زی کو. او په ډېر ځایونو کې خو زی تاسو ته معلومه ده چې لکه موږ وایو علیم زی او یا ترک زی او یا موږ وایو ادیزی، یعنی د عاجي زامن عاجزی او ادیزی، او دغه شان حسن زی د حسن زامن. خو دلته خو زی معنا د زوی په دغه دی، د زوی مؤنث دی. نو ګوره زوی او لور، د لور په دلته موږ زی استعمال کوو. ترورزی د ترور زوی ته وایي او ترورزی د ترور لور ته وایي. دغه شان نور ټکي دي، مامازی او مامازی، بنزی او بنزی. نو دا 1:30 بجه او 2:30 بجې دا اردو والا وایي. 2:30 بجې او 1:30 بجه نه وایي. ها د 3 نه پس بیا 3:30 شروع شي، لکه 3:30 بجې، 4:30، 5:30، اخوا بیا ټول 3:30 دی. خو په 1:30 کې به 1:30 بجه نه وي، 1:30 روپۍ به نه وي، او 1:30 روپۍ به وي. 1.5 लाख روپۍ، 1.5 کروڑ روپۍ، 1.5 کروڑ روپۍ غلط دی، هغې بیا خلکو پسې خاندي. او 2:30 بجې په ځای به 2:30 نه وي، 2:30 به وي یا به 2:30 وي. 2:30 ته 2:30 وایي. دا خبرې دي، دې ته توجه کوئ. دغه شان وختن په وختن به داسې معلومات چې هغه موږ په اسانو ټکو کې موږ پوه شو، هغه مخکې موږ انشاءالله وړاندې کوو. زما چینل تاسو پیژنئ که نه پیژنئ وی پیژنئ. دا درته نه یم چې تاسو سبسکرایب کړئ. دا ټکي په ما باندې خپله ډېر بد لګي. نو سبسکرایب ټکي چاته نه ویم، هغه د هر چا خپله خوښه ده.